سلامونه ملګرو د پسکرین چې تاسو لا کوم جنۍ ښکاری د پاکستان ایر فورس نیولې ده د انډیا سره تعلق لري د انډیا د ایر فورس د رافیل جنگي جهاز پایلټ ده چې دغه رافیل جهاز ول هم د پاکستان ایر فورس تبا کړی دی او دا د غینا ایجکټ شوی ده چې دا د آزاد کشمیر په علاقہ کې د پیراشوټ په ذریعہ باندې راکوشي و چې التبیا عوامو او بیا د پاکستان آرمی ته پلاسو راغلی ده د دې حواله سره در سره مکمل تفصیل شریکوم آیا د کی حقیقت شته کنيشته ځکه په سوشل میډیا باندې داسې قسم خبرونه ډیر زیات شیر کیږي په سوشل میډیا د انډیا د طرف دا خبر هم شیر شوی دی چې مونږ د پاکستان آرمی چیف هم ګیر کړی دی لکه هغه دا کلیم کوي نن چې کم د پاکستان اپریشن شروع شو د انډیا ته کم قراره جواب پاکستان ورکړی دی نو هغه نه پس ډیر زیات خبرونه د انډیا د تباہی هم په سوشل میډیا باندې او په الکترونیک میډیا باندې مخه تراغلي دي خو بل طرف ته انډیا حکومت چې کم دی هغه خپل تباہی نه دا ایکسپټ کړي خپل تباہی نه د کنفرم کړي لکه اوس چې یو ځای تباشي یو ځکه حمله وشي نو بیا غینه پس حکومت هم هغه خبر چې کوم دی هغه تصدیق کوي او هغه خبر بیا انټرنیشنل میډیا هم اوچت کی چې کله یو خبر انټرنیشنل میډیا تراشي نو بیا پاغي باندې موږ له پکارو چې پاغي باندې موږ یقین کوو په الحال د دې جنۍ حواله سره به سره خبرو کوم د دې نوم دی شیواندی سنگ جی شیواندی سنگ د دې نوم دی انډین ایر فورس کې دا از ا پایلټ از ا کپتان جاب کولو جی چې دا رافیل جهاز کې و رافیل جهاز هم تبا شوی دی اور بل کمال خبره داره چې د سټیم دا په پیراشوټ باندې راکوش نو د خپل موبایل هم لاس کېو مطلب خپل موبایل بچ کړی دی رافیل طیارې تبا کړی د خپل ځان اور موبایل بچ کړی دی مختلف کم تصویران په سوشل میډیا باندې زری ګرځشتي دغه مطابق دا خبره تاسو سره زکومه اوس دا خبر کړه انټرنیشنل میډیا کیپچر کی زمونږه چې کم الکترونیک میډیا د کم اتنټیک خبرونه والا چینل دي ایو هم دا خبر ویریفاید کینو بیا په مونږه نور هم تفسیر کو خو په الحال دې خبر کې داسې مطلب کنفرمیشن نشته زما د ویډیو جوړولو نه پس که چرته کنفرمیشن پکې راغنو بیا به ډیټیل سره درلزه ایکسپلین کما خو د دې جنۍ شیواندی سنگ نوم دی د کشمیر په علاقہ آزاد کشمیر د مقبوضه کشمیر چې کوم نه ګوره کشمیر دوی سی دي یو مقبوضه کشمیر د کم چې انډیا اکوپاید کړي کم چې انډیا قبضه کړي دی یو آزاد کشمیر د کم چې پاکستان سره دی نو دا مقبوضه کشمیر نه پرافیل جهاز کې رالوته و چې د دې مطلب د دې میشن سو دا پس پروجیکټ باندې و د دې لاوم علم نشته دی خو بیا هټ شوی دا پاکستان ایر فورس د طرف او بیا د جهاز پرې خره جهاز نه ځان ایجکټ کړی دی په پیراشوټ باندې دا بیا آزاد کشمیر علاقہ کې لینډ شوی دا چې ال بیا خلکو ګیره کړی دا واغې نه پس د پاکستان ایر فورس څنګه چې ابینندن جی څنګه چې د ابینندن جهاز لګي دا واغه پیراشوټ باندې راکوش ول بیا خلکو ګیر کو او خو یو هلو هم ای بڼکول هو کچره د پاکستان آرمی په وخت ورغلی نه و ابینندن بوس د مرګ شپک کال شو 2019 کې هغه واقع شوی و جی نو دا اوس د پاکستان چې کم سوشل میډیا باندې د دې حواله سره خبرونه راځي چې مونږه د ابینندن خور ګره کړی دا او ابینندن خور چې کومه د شیواندی سنگ د چا سکول نه انکار کړی دی او د شټینګ ډیمانډ کړی خیر دا خو سي خلک میمز په جوړي چې کله اتنټیک جنون خبر راشي ان شاء الله زه به در سره بیا ډیټیل سره شریک کوم ډیر زیاته مننه والسلام